چې کلی نه دنیا رخ شوې ده نو تر دې ټایمه پورې د خانه کعبې تعمیر 15 ځله شوی 15 ځله. اول ځل د دې تعمیر آدم علیه السلام کړی دی چې کله دې الله دنیا ته راولېږو نو جبریل علیه السلام راغی او وی ورته فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې دلته یو کور روغ کړئ. نو دا خانه کعبه یې روغه کړه. نو چې کله دا روغه کړه او د دې د تعمیر نه فارغ شو نو جبریل علیه السلام فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دې نه ګیر چاپېره طواف وکړه. نو آدم علیه السلام د دې نه ګیر چاپېره څه وکړو؟ طواف یې وکړو. نو چې کله د دې نه ګیر چاپېره طواف وکړو نو الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام ته وفرمایل وی آدم ته وایه چې په مخ د ځمکه ته اول انسان او دا اول کور دی ستاسو د عبادت دپاره روغ شو. د دې نه طوافونه کوئ عبادت کوئ. دا اول کور دی چې روغ شو. نو په مخ د ځمکه د ټول نه لومبی کور کم کور رخ شوی دی؟ خانه کعبه. په مخ د ځمکه د ټول نه لومبی آبادی شوی د خانه کعبې او آدم علیه السلام ته نه طواف وکړو. چې کله بیا طوفان نوح راغی د نوح علیه السلام په قوم باندې چې کوم طوفان راغلی و په هغې کې دا خانه کعبه ونړېدله حتی تر دې پورې چې بنیادونو باندې هم خاورې راغلې بنیادونه یې پناه شو خاورو کې پناه شوه ختمه شوله. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دغلته پرېښی و نو الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام راولېږو او ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې دلته د الله کور دی د هغې بنیادونه ښکاره کړئ هغه دوباره تعمیر کړئ. ابراهیم علیه السلام کم ځای دی ما ته خو نه دی معلوم. جبریل علیه السلام ورته خانه کعبې دیوالونه وښول دا ځایونه وکنئ. نو چې هغه ځایونه یې وکنستل نو د خانه کعبې دیوالونه راښکاره شو بنیادونه راښکاره شو کوم چې آدم علیه السلام کړي. نو ابراهیم علیه السلام ګټې راغونډې کړې ورسره اسماعیل علیه السلام ملګری دی. بیا ابراهیم علیه السلام د دې تعمیر کو دیوال به یې کو او اسماعیل علیه السلام به ورله ګټې او خټې ورکولې. نو پلار او زوی بیا دا دوباره روغه کړه. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د دې دوباره تعمیر کړی دی د خانه کعبې. هلته کې چې کوم مقام ابراهیم کې چې هغه ګټه پرته ده که نه په هغې کې د ابراهیم علیه السلام د خپو نښې دي. دا هغه کوازه ده چې په دې به ابراهیم علیه السلام ودرېده خانه کعبه یې رغوله او دې کې الله تبارک وتعالی دا خصوصیت ایښی و که نه چې دا به په خپله اوچتېده چې څومره به دیوال اوچتېده دا ګټه به اوچتېده او چې بیا به ابراهیم علیه السلام راکوزېده دا به راکوزه شوله. او په ګټه کې د چا د خپو نښې نه جوړېږي خو دا د ابراهیم علیه السلام معجزه وه چې په ګټه کې د خپو نښې جوړې شوې. نو دوباره د خانه کعبې تعمیر چې کړی دی دا ابراهیم علیه السلام کړی دی. خو د ابراهیم علیه السلام چې کوم تعمیر کړی و که نه دا غیر مسقف و یعنې په دې چت نه و خانه کعبې باندې د پاسه چت و چې کوم آبادی ابراهیم علیه السلام کړی و د هغې د پاسه چت نه و او دیوالونه هم ډېر دنګ نه و د انسان د قد نه لږ لوړ خو ډېر زیات دنګ لکه دا اوس چې څنګه دومره دنګ نه و. نو چت پې هم نه و دیوالونه هم ډېر دنګ نه و وخت هم ډېر تېر شوی و نو زړه شوې وه دا دیوال هم راسته شوي اوبه به راتلې هغه به پکې ډنډ کېدې دننه کو تاسو کړي د خانه کعبه بالکل لاندې ده ګیر چاپېره غرونو دي نو اوبه به راتلې او ټول یو په هغې کې څه کېدي ډنډ کېدې نو هغې اوبو لږه خرابه کړې وه. بیا قریش راغونډ شو او دا مشوره وکړله چې د خانه کعبې د آبادۍ دوباره رغو د دې دوباره تعمیر کو. په دغه وخت کې د نبي علیه السلام عمر مبارک 15 کاله 15 کاله د نبی علیه السلام عمر و. دوی دا خانه کعبه دوباره رغو ځکه چې دا لږه کمزوري شوې ده نړېدو ته اسانه شوې ده. خو څنګه به یې رغو نو په دې کې د نبی علیه السلام ماما دی د نبی علیه السلام ماما دی د هغه نوم دی ابو وهب بن عمر مخزومي. ده وویل وی خانه کعبه به رغو خو یو خبره یاد وساتئ چې هر قوم به پیسې راوړي هر سړی به پیسې راوړي حلالې پیسې به راوړي. په خانه کعبه کې به حرامې پیسې نه لګو چا چې حرامې پیسې ګټلې به خانه کعبې لا نه راوړي حلالې پیسې راغونډې کوي هر تن ته پته ده چې دا پیسې زما بالکل حلالې دي. دا مشوره د نبی علیه السلام ماما ورکړله. وی ټیک ده ټولو خلکو حلالې پیسې راغونډې کړلې چې راغونډې کړلې اوس
خانه کعبه به څنګه رغېږي؟ نو د دې طرفونه په قومونو باندې څه کړل؟ تقسیم کړو چې دا طرف په پلانکې قبیله رغی، دغه طرف په پلانکې قبیله رغی، دا په پلانکې رغی، دا په پلانکې رغی، ځکه چې منځ کې جګړه جوړه نه شي چې د ټولو پکې څه وشي؟ حصه وشي. دا په قبیلو باندې تقسیم کړو، دا طرفونه په قبیلو باندې تقسیم کړو. د رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ چې کوم ځای دی که نه، دا ځای د قریشو په حصه کې راغی، دا به دوی رغی. اوس خبره خو وشوله، پیسې هم راغونډې شولې او تقسیم هم وشو چې دا دیوال به پلانکۍ قبیله کوي، دا به پلانکۍ قبیله کوي. په دې دوران کې دا خبر راغی وی د جدې چې کوم بندرګاه ده هغې سره یو جاز جنګېدلی دی، بحري جاز مات شوی دی او د هغې لرګي دي. نو یو ولید ابن مغیره چې دی لاړو او د هغې نه یې لرګي راوړو، دا به د خانه کعبې د چت لرګي شي، ځکه هغه په اوبو کې څه نه کېږي، مضبوط لرګي د هغې، دا یې راوړو. اوس هر څه برابر شو، خو اوس دا خبره چې د خانه کعبه به نړۍ څوک دا به نړۍ څوک نو چا اراده نه کوله، د یو تن دا نشو کولی چې خانه کعبې دیوال باندې شروع کړي چې دا ونړی، یو تن دا اراده نشو کولی. نو دا ولید ابن مغیره د څه ټکی راواغستو او د دیوال ته وختو او دا چغې کړه وی اللهم لا نريد الا الخير، الله زمونږ هېڅ اراده نشته، د خیر اراده خو د الله، خانه کعبه نړو خو د خیر اراده خو ده. او د رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ چې کوم دیوال په دې په نړولو شروع کړه، چې د دې په نړولو شروع کړه که نه، شپه راله خلکو ټول انتظار کو چې ولید ابن مغیره باندې به د شپې څه چل کېږي، دی به الله تباه کوي، د خانه کعبه ونړول دی به الله تباه کوي. خلکو وی کو ځکه د سره څه چل وشو خو بیا پې مونږ نه بلسو، او که د سره څه چل ونه شو بیا پې الله رضا دی. سهار شو ولید ابن مغیره روغ رمټ بیا یې څټکی راغستی، بیا راغی بیا دیوال ته وختو او د خانه کعبې دیوال پر نړولو یې څه کړله؟ شروع کړه. چې شروع کړه ټول خلک پوه شو چې الله زموږ په دې کار راضي دی، زموږ په دې کار باندې څه دی؟ راضي دی. ټول خلک شروع شو او د خانه کعبې دیوالونه یې ونړول. چې کله خانه کعبې دیوالونه یې ونړول که نه، نو ښکته بنیادونو ته ورسېدو. نو یو تن پکې و، هغه اراده وکړه چې د بنیاد دا ګټه هم روچته کړي، چې کوم ابراهیم علیه السلام بنیادونه دغه کړي د بنیاد دا ګټه روچته کړي، چې هغې ته یې څنګه لاس کو روچتولی که نه، نو په مکه مکرمه کې یو تیزه زلزله شروع شو، یو ډېره تیزه خطرناکه زلزله شروع شوه. هغه فورا لاس روچت بس په بنیادونو بلسه یې ما په بنیادونو مه بلسئ، بنیادونه په خپل ځای پرېږدئ، په دې الله خفه کېږي. بنیادونه یې هغې ځای باندې پرېښودو، په هغې بنیادونو بیا د خانه کعبې دیوال شروع کړو. هر قبیلې خپلې خپلې ګټې راوړې وې، خپل دیوال یې وکړو. چې خپل دیوال یې وکړو، اوس مسله پکې د حجر اسود راله. زه دیوالونه خو ټول وکړو، خو د حجر اسود به څوک په خپل ځای باندې ږدي. یوې قبیلې وي موږ به ږدو، بلې وي موږ به ږدو، حتی تر دې پورې ټولو تورې راویستي، په یو بل پسې تورې راویستي، یوې به یې زه ږدم، بلې به یې زه ږدم. په دې باندې اتفاق نه راتو. په دې قریشو کې یو بوډا سړی و، عمر رسیدن سړی و، هغه یو مشوره ورکړه، وی سبا چې د حرم غولي ته د ټول نه سحر وختي چا حاضري وکړه که نه، هغه به حجر اسود متعلق فیصله کوي، هغه به ږدي، بس هغه د دې مالک دی. بیا خلک لاړو کورونو ته. اوس هر سړی کوشش کوي چې زه به سهار وختي راځم، خو الله تبارک وتعالی ټول وده کړو، ټول وده کړو. او نبی علیه الصلاة والسلام الله تبارک وتعالی ویښ وساتو. سهار شو، خلک رامنډي وو چې مونږ ځو، چې حجر اسود بس زه به ړومبی لاړ شم، زما پیسه کې به راشي. چې راغلو هر سړی ګوري چې نبی علیه السلام د حرم په غولي کې ولاړ دی، د حرم په غولي کې ولاړ دی. چې چا ولیدو که نه، نو ټولو دا چغه کړه وی هذا محمد الامین رضینا، دا خو نبی علیه السلام، دا خو محمد دی، دا خو هغه امانتدار هلک دی، مونږ په ټول رضا یو، مونږ په ټولو رضا یو. بس نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل وی حجر اسود ستا ته بس ته په خپل ځای باندې کېده. نبی علیه السلام نه ماله یو څادر راوړی، ماله څه راوړی؟ یو څادر یې ورله راوړو. حجر اسود یې اوچت کړو، په هغې کې کېښود. چې په هغې کې کېښودو، اوس د ټولو قبیلو چې کوم سردارانو هغې ته وی راشئ، ټولو ته وی دا څادر ونیسئ. نو ټولو څادر ونیو، نو ټولو پکې څه وشوله که نه، نو چې دغې ځای پورې اوچت یې کړو که نه، نو نبي علیه السلام په خپلو لاس مبارک راواخیست، په دغې ځای کې یې کېښود، په دغې ځای باندې کېښود. نو بل تعمیر چې د دې کړی، یو ځل خو آدم علیه السلام کړی، دویم ځل ابراهیم علیه السلام کړی، او دریم ځل چا وکړو؟ قریشو، د مکې خلکو وکړو. څلورم ځل د دې تعمیر چې دی هغه عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه کړی دی. اصل کې چې کله حلالې پیسې راټولې شوې که نه، نو هغه دومره ډېرې وې نه، هغه لږې وې.
هغه لګي وي. نو دا خانه کعبه دا کم آبادی چې دی کنه دغه شان په روغ شو، خو اخوا کو خیال خو کړي حتیم ورسره دی. دا حتیم د خانه کعبه حصہ ده، خو پیسې لګي وي نو دای ته پرې خو دای آباد نکو، نو داتې نه پاتې شو. هغه دا خانه کعبه حصہ ده دنه، نو داتې نه پاتې شو دا حتیم. ادي وجنه کو څوکلاړو په دې حتیم کې دنه الته کې ټایم ورکي لګ لګ وته خلک پریدي. نو کم سره چې حتیم ته دنه شو 2 رکعات نفل ول په ټایم ورکي، د په 2 رکعات نفل وکړه ګوره چې د خانه کعبه کې دنه منځ کو ټایم هغه ورکي. نو دا حتیم د خانه کعبه حصہ ده، خو پیسې راغونډ شي، حلال پیسې به راوړي، حرام به نه راوړي. حلال پیسې وی لګي نو دغه حصہ ته آباد شو، حتیم ته بار پاتې شو. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارمان په ژوند باندې به ویلو، زما ارمان دار چې یاره دا حتیم پکې موږ را دننه کړی نو څومره بخوا، خو په وخت پیسې نه وینو، په وخت پیسې نه وینو چې دا خو سره آباد کړی نو څومره بخوا. نو د نبی اسلام په ژوندانه خو اون شو، خو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی فرمایي دا د نبی اسلام ارمان نو زو پکې دا راګیرو ما ناغه خانه کعبه هغه آبادی وران کو د حتیم پکې سکو را دننه کو. نو سلورم زل د دې تعمیر عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی کړی دی او دا پکې را دننه کړی و. او پنځم زل بیا د دې تعمیر چې د کړه حجاج ابن یوسف کړی دی. دا ډیر ظالم بادشاہ تیر شوی دی، ډیر لوی ظالم بادشاہ تیر شوی، د ډیرو صحابه کرام قاتل هم دی. د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی د شهید کړی دی. کله چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی د شهید کو کنه نو د چې کوم خانه کعبه راخړی د هغه زمو د زور ترتیب جوړم دا مینه د خوخه اکشن زړی جوړوم. نو د بیا غوران کړه او حتیم ته بیا بار کو چې کوم اغ د نبی اسلام د بعثت نه چې کوم مخ کې جوړ شو هغه شان بیا د جوړ کړه، بیا د شان ته جوړ کړه. دا حجاج ابن یوسف ډیر ظالم بادشاہ دی، خو خکارونه تیم الله تعالی سکړي دي په دې قران باندې چې دا کم زور زیر د اعراب لګیدل دا د لګولې دي ورنه په دې باندې زبر زیر نه مو عجم ته د تلاوت ډیر ګرانو، عرب خو په دې هم ته ګرانو کنه، دا زبر زیر په دې لګولې دي. کله نه کله الله تبارک وتعالى د یو فاسق فاجر د لاسم ډیر غټ نیک کارونه وکړي. نو دا کم تعمیر چې دی نو د حجاج ابن یوسف کړی دی. بهرحال په دې باندې بیا پابندي ولګېده چې د دې به نور تعمیرونه څوک نه کوي. نو دا هغه آبادی دی. نو د خانه کعبې تعمیر دا 15 ځله شوی، 15 ځله.